السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات معزز مسلمانانو، زمونږ د درس نننۍ موضوع چې کومه ده نو هغه د غسل طریقه ده چې غسل به انسان په کومه طریقه کوي. نو د غسل فرض او سنت مونږ ویلو، خو د غسل طریقه دا ده چې انسان کله غسل کوي نو دی په داسې ځای کې غسل کوي چې پټ ځای چې هلته کې د نورو انسانانو نظر په ده باندې نه لګي. نو په پټ ځای کې غسل کول پکار دی چې انسان په پټ ځای کې غسل وکړي. په دویم نمبر باندې د غسل طریقه دا ده، دا مکروه دي، د دې نه ځان بچ ساتل پکار دی چې انسان د غسل په حالت کې خپل عورت ته ګوري. نو خپل عورت ته کتل هم نه دي پکار چې انسان خپل عورت ګوري. دا شان په دې کې په دریم نمبر باندې دا دی چې د غسل په ټایم کې انسان خبرې کوي، نو دا مکروه دي. د غسل په ټایم کې خبرې کول د بل انسان سره نه دي پکار چې ځان د زیاتې فضول خبرونو انسان بچ وساتي. او په څلورم نمبر باندې دا دی چې کله انسان غسل کوي نو سنت دا دی چې دی اودس چاردام وکړي. څنګه چې مونځ ته اودس چاردام کولی، نو دغه شانتې کې اودس چاردام کول سنت دی، خو په هغې کې به خپې نه انځي، خپې به په آخره کې انځي، ځکه چې اکثر د غسل په وجه باندې د انسان خپې واپس دوباره څښا کېږي. نو د غسل طریقه ده چې کله انسان خپې انځي نو په آخره کې به خپې انځي د غسل نه وروسته. په پنځم نمبر باندې دا دی چې انسان کله غسل وکړي نو ښه خبره ده چې انسان ځان په تولیه باندې یا په کپړه باندې دوباره وچ کړي. په شپږم نمبر باندې د غسل طریقه ده چې کله انسان غسل وکړي د پاکي حاصله کړي. د دې پاکۍ د وجې نه او د الله تعالی د شکر د ویستلو لپاره پکار ده چې انسان په نبي مهربان صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ولیکي. نو هسې هم درود ویل سنت دی، خو چې کله انسان یو ښه عمل وکړي د هغې نه وروسته بیا په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود لیږي، دا هم یوه ښه طریقه ده. وما علینا الا البلاغ.